نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو چې کله تاسو روټۍ خورئ د هغې نه مخکې او د هغې نه بعد په منځ کې صرف دغه درې کارونه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به دې هر قسم حاجت پوره کوي الله پاک به درله مال او دولت دومره درکړي دومره به درکړي چې حیرانه به شي الله پاک به درله عزت او وقار دومره درکړي چې پوره جهان تمام خلک به ستا د عزت محترم دا به ګواهي کوي او خلک به دا وایي چې هلکه دا سړی ډېر زیات ښه سړی دی که تاسو هم دا غواړئ چې رزق هم سیوا شي مشکلات هم ختم شي حاجتونه پوره شي بس چې کله هم روټۍ خورئ دغه درې کارونه کوئ ورسره دا وظیفه کوئ انشاءالله الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته سپیشل او ډیره زیاته کمال ده تاسو یقین وکړئ چې کله موږ روټۍ ته کښېنو دغه درې کارونه کوو نو بیا به الله پاک موږ او تاسو مالامال کوي بیا به الله پاک موږ او تاسو له دومره رزق راکوي دومره رزق چې زموږ په وهم و ګمان کې به هم نه وي دغه رنګې په دنیا کې څومره خلک دي نیکان خلک هم شته بدعمله خلک هم شته خو بعض یو سړی ښه ګناهګار وي د خلکو په نظر کې هم ډېر کمتر وي خو بعضې وخت کې هغوی داسې څه کارونه کوي چې د هغې په وجه باندې الله پاک په هغوی باندې د رزق باران کوي باران هغوی دومره دولت تقسیموي دومره پیسې لګوي یو څه کوي بل څه کوي خو چېرته د هغوی پیسې دا کمیږي نه او بعضې کسان داسې دي چې ښه دینداره وي خو بس دغه درې کاره نه کوي نو که تاسو ګورئ د هغوی رزق هم تنګي ټول سیسټم د هغوی ګډوډ نو کوشش کول پکار دی چې دغه درې کارونه موږ شروع کړو حاجت به لومبیا پوره کېږي چې هر قسم حاجت دی دی صحیح به پوره کېږي انشاءالله او دغه رنګې هر قسم مشکل دی تمام مشکلات به الله پاک محترم دا به ختموي الله پاک ډېر زیات بخونکی دی ډېر زیات مهربانه دی یاد ساتئ محترم چې کله موږ روټۍ ته کښېنو موږ له پکار دی لومبیا موږ له پکار دی لږه شانتې نړۍ دا موږ رابېله کړو او په دې نړۍ باندې یا په ټول سالن باندې سورة الکوثر یو شپېرې وایو نو ته به وایې چې یو شپېرې که زه سورة الکوثر وایم او ما سره پنډه باندې څوک ناست هغوی برس ختم کړي نو ستا ته پته لګي چې 5 منټه روټۍ کې پاتې دي 10 منټه پاتې دي مخکې سورة کوثر ووایه یو شپېرې نشي ویلی تعدي در باندې ده نو 11 پېرې ووایه 2 پېرې ووایه نو سورة الکوثر د ویلې دا پر هغه روټۍ باندې دم کې دم دې کړه په ټوله روټۍ باندې دم کې بس لږ شانتې رابېله کړه نو خوا کې د څه چرګان وغیرې هغوی ته لږ واچوه چې هغوی له بیا خواله نه راځي او دغه رنګې لږ سکوټي ته بیل کړه او بره د کمرې سر ته وویله څونه مرغۍ دي دا به راځي خوراک به کوي لاندې کوم چرګان دي په کور کې بره کومې مرغۍ دي دوی ستا په رزق کې خوراک وکړو دوی به در دعاګانې کوي الله پاک به دې حاجت پوره کوي الله پاک به در مشکل ختموي الله پاک وي تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکړي اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي نو که موږ د ځمکې والا باندې رحم کوو الله پاک به هم باندې رحم کوي او دویمه خبره سره دا ډېره زیاته لازمي ده چې کله موږ خوراک کوو نو موږ له پکار چې موږ شکر وباسو موږ شکر وباسو الله پاک قرآن کې ویل ان شکرتم لازیدنکم ابراهیم داود علیه السلام الله پاک ته وی چې ستا شکر زه ادا کړم دا شکر خو د مستقل بل یو احسان را باندې وکړو نو د دې شکر څنګه ادا کړم الله پاک ته وی چې داود عجزي دې ما د ښکاره کړه دا کامل شکریه ادا کړه کامله نو که تاسو غواړئ رزق دې سیوا شي بس د روټۍ خوراک نه بعد شکر وباسه الحمدلله الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دعا ووایه شکر وباسه موږ چې کینو پلانجې کونجې کینو چې کله باسو پلانجه باندې باسو اکثر ماشومان روانه کوي اکثر غټه څوک څه مسله وکړي چا څه کار کړی یاره بس روټۍ کې راسه یو ځای کښېني نو بې عزته کړو نه روټۍ کې بې عزته کول مه کوئ ها
روټۍ د په سکون یې وخورئ، ښه په ارام یې وخورئ، ښه په اطمینان یې وخورئ، چې دا جاته فیل نه شي چې لکه دا ما نه بدل په روټۍ کیلي. نه بس روټۍ یې وخوړله په ارامه، ته به یې وروسته اواز وکړه ته یې خو راشه را کار ولې کړی دی. نو شکر ادا کول دا محترمو دا پکار دی چې موږ شکر د ادا کړو. او دغه رنګې محترمو درېیمه خبره، روزانه موږ د خپل وس مطابق چاله څه ورکوو. روزانه د خپل وس مطابق چاله څه ورکوو، که د 10 روپۍ وس کېږي، که د 50 کېږي، که د 100 کېږي، که د 1000 کېږي. نو که دا موږ د روزانه په حساب باندې دا شروع کړو ته به تماشه وکړې انشاءالله العزیز الله پاک به ستا په رزق کې ناشنا برکت واچوي. تا د جیب کې بټوره په هغې باندې روزانه 3 پیرې 2 پیرې یا 11 پیرې سورة الکوثر وایه، بیا دې تماشه کوه بیا چې ستا رزق څنګه سیوا کېږي، ستا خوراک څنګه سیوا کېږي، ستا ژوند کې برکت څنګه راځي. انشاءالله هر یو څیز به دې برابره محترمه. بس دا وظیفه د ژوند معمول سازه کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی مو داسې قسم له وظایفو پیدا والي. الله پاک هم خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.